بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو اټک کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. مور پلار او دوا مشنان بچي چا ظلمنانو ډیر زیاتې بے دردی سره اشتدي ولی اشتدي واجه سوا ګناي څه کړي او اخر دومره ظلم ولی کولو دوستانو دی وایي سره ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا سو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وایي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملا شي. دوستانو اخر مونږ د کومې زمانه ته پاتې شو دا د قیامت نشانه دی. دې ځای نه پاته لاګي چې قیامت نه مخکې قیامت ولې ضروري و چې دوا مشمان چې هغوی باندې لا د الله حق نه ورغلی مور پلار په مخ کې ویشتل شولو او مړه شولو. مور پلار هم ویشتل شولو. هغوی دې ټیم کې اټک په هسپتال کې بېهوشه پرته دي، لا په هوش کې نه دي راغلي. دوستانو چې الله پاک هغوی ته زندګي ورکړي او دوی په هوش کې راشي نو دوی خو به د واړو تپوس کوي چې واړه مو چېرته دي، بیا به ته څه جواب میلاویږي چې تا واړه تا سره مړه شوي وو، تا په مخ کې مړه شوي وو، هغو بچ نشو او ته بچ شوې. دوستانو هغو په زړونو باندې به قیامت تیر شي. انسان ولې دومره بې رحمه شوی دی؟ انسان کې ولې انصاف ختم شوی دی؟ فرعون هم ظالم خو هغه به خپل رعایا سره خلکو سره انصاف سره پیش کېدلو. مخکې چې دا دشمن و خلکو ته غیرتمند ملا شولو، نن سبا دشمن هم انسان ته ملاویږي نو هغه هم بې غیرته ملاویږي. یو سپی او یو دشمن که غیرتمند ته ملا شولو نو بیا د زندګي ښه ده، او که ته بې غیرته ملا شولو نو بیا زندګي دې خرابه ده. چې یو دشمن دې حد پرې بې غیرته شي چې هغه مور او پلار په مخ کې دوا ماشومان چې هغوی باندې لا الله حق نه وي راغلی هغه قتل کوي. نو دوستانو مونږ د کومې معاشرې حصه جوړ شوي یو؟ هغې معاشرې چې کوم کې حسد، ظلم، زیاتې هر یو چیز زیات شوی دی. انصاف اډو دې معاشرې کې شته نه ده. مونږ د زړونو کې د بغض د حد پرې سیوا شوی دی. خپل زړونه مونږ نشو سپا کول او څه مسله وي واړې واړې خبرې باندې پوره خاندان ختم شي. ورځې قیامت به مونږ الله تعالی په دربار کې به مونږ څه مخ ښیو چې مونږ د زړونو نه دې حد پرې بغض ولې چې مونږ د زړونو کې قرآن چې هغه نه ده محفوظ، قرآن نه مونږ هدایت نه ده اخیستی. که مونږ د زړونو کې د قرآن نه هدایت اخیستل شوی وي، د قرآن نور به پکې، نو کیدای شي دا واقعیت به په مونږ معاشرې کې نه راپېښېدله. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.